الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. پرون سبق کې منګه د رسالت معنا رسول څه ته وای او د رسالت ضرورت سره او د رسول او نبی کې فرق سره او د ارسال رسول په باره کې څلور مذهبونه هغه بیان شیو. نن سبق کې دوه خبرې دي. یو اولنۍ خبره ده چې د رسولان الله پاک د انسانانو تر لېګلي دي. دا وجه د دې بیانې الله پاک چې څومره انسانان نه لېګلي دي کنه، نو دا خبره چې نه د اکثر په دا مانده ده چې الله پاک د دې د فرشتونو رسولان نه دی را لېګلي، بلکې د دغه را لېګلي د انسانانو د هدایت لپاره چې دا انسانان ولګي او نور انسانان لره کم چې نیکی کوونکي دی هغه ته زیره ورګي او کم چې کافر دي هغه چې نن د آخرت د عذابونو د انجامونو چې دا وایره. د دې لپاره الله پاک دا رسولان را لېګلي دي. ځکه که رسولان الله پاک انسانان نه را لېګلې او دې کافرانو پر اعتراض هم کو کنه چې وقالو دا کافران وای لولا انزل عليه ملک پدې انا دا چې موږ د الله پاک او رسول الله لګو نو موږ د ملائکه ول رسول الله لګل څنګه ته بیا ورته الله پاک جواب ورکړ دې د دې نمک څنګه لري قل لو کتاو ست پزماکه باندې وسیدلې لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول د دې آیت نمک آیت پکړ ها کچته په ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. خدا معنی دا ده کنه، معنی دا ده چې الله يصطفي من الملائكه ورسله من الناس، چې الله پاک د ملائکو نه د رسولانو نه خلق دیندار لګري دي. قل لو انتم څنګه آیت ما زين نو ما زين ټول پته کی آیت وای مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل قل لو كان في الارض ملائكه کچته په دې ځمکه کې ملائکه سیدلې کنه نو موږ به دې ملائکه ته چیرې دا فرشتي به رسولان علی غلې وي او پس مګه کې انسانان اوسېږي او د انسانانو د هدایت لپاره دا انسان چیرې دا ضروری دی. ځکه انسان نه را لګلې نو دې خلکو به چې موږ بده چې رقم دین موږ ته پېښ کړي نو دا دین چې دا ګران دی ځکه د سره خواهش نشته موږ سره خواهش ته دا او چی روټي ته ځل نه کیږي موږ ته لګي دا خدای بچی نشته موږ شته نو دې چې رقم دین موږ ته پېښ کړي نو دا د سنده پوه شو معنی او چې کله الله پاک نبی راولې کو او هغه انسانو نو بای باندې می اعتراض کوي مال هذا الرسول ياكل طعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. فرشتو بل نه لګل الله پاک چې هغه يرول شي یا يرونګوي نو د دادا چې په دې ځمکه کې انسانان اوسېږي نو انسانانو د هدایت لپاره الله پاک انسانان جنندار لګري. اوس ته چې الله پاک خو پر رسولان چیرنده فرشتي رسولان را لګل دي نو وای دا موږ چې کوم خبره وکړه چې الله پاک انسانانو در لګل دي نو دا خبره موږ په عام خلکو مبارک وکړه اخپات شو فرشتي نو فرشتي عام انسانانو ته نه راځي بلکې فرشتي ته خاص انسانانو ته راځي چې هغه پیغمبران دي. بل دا خبره چې رب جناتو کې رسولان شته او کنيشته نو بدی کې اختلاف ته بعض وای چې رب جناتو کې رسولان شته ځکه الله پاک قرآن کې فرمای یا معاشر الجن والانس الم ياتكم رسول منكم يتلون عليكم آياتي ايا يقصون عليكم آيات ربكم تاسو باندې رسولان تاسو موږ نه دی راغلي ان موږ تاسو رسولان خامخا در لګري دي او بعض وای چې نه انسانان چې د صرف او صرف چې نه دا نه را لګل شوی دي د انسانانو او پیغام نه را لګل شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انسانانو پیغام ټول لپاره نبی دی. بیا دا چې دې آیت نه مطلب دا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل نو موږ د دین هغه دغه مراد دي جنات کم چې وبد نخلق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه قران مجید ورو فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين نه هغه يرونګي دي مراد چې خپل قوم ته لاړ پوه شئ. بل دا ارسال رسول فائدہ سره
نو د ارسال رسول یو فائدہ دار چې دا یو موږ دا ویل چې دا الله پاک بندگان چې نه کم چې نیکی کوم کړي هغه ته زیر ورکی او کم چې نافرمانی کوم کړي هغه وایي دا الله پاک د عذابونه او دویم دا چې دا کړه خلکو د پاره د کارونه دي چې هغه کې د انسانانو د دنیا او د آخرت فائدہ ده لیکن دې انسان ته د هغه پته نه لګي ځکه انساني عقل او انساني حواس هغه تکار نشي کولای لکه ډېر شي دوايانې ډېر شي نفع بخښونه دي یا ډېر شي دغه نقصان دي سيزونه دي چې دا هغه باندې کې انسان تجربه کوي نو پای باندې بسدياني ولګي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مخکې راغی ادا کړ چې دا شیخ خوري او دا مخوري وایي لکه څومره چې حرام سيزونه دي نو هغه کې چې تحقیق وکړي نو پای هغه حدیث یو دغه نقصانی چې هغه د انسان وجود باندې راځي او خلک دلته دا تحقیقونه کوي او دا تحقیق لکه مخکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په ذریعہ د وحی باندې دا کړ لکه دا سور نه خنزیر دا و چې تخلینه په دې کې وتا باندې بے غیرتوب ته دا ولا باندې راځي او دا خبره جو مخکې پیغمبر سلام کړی دا الله پاک فرمایلی چې تاسو غوخه د خنزیر ته دا مخکې خنزیر نه پیدا ماخله ودا دغه چې کوم دي کنه دغه دوس په دې باندې تحقیق کړی دی او چې لکه په دې یورپ کې په دې غټو ملکونو کې په دې کې چې دا بهایي ده نو دا بهایي اصل وجه دا د چې لکه د خنزیر غوخه نه دا خوري چې دا انسان دې د یوز کوي وګورئ دا و ثم اشاره بیا مصنف رحمت الله علیه اشاره وکړه الی وقوع الارسال چې د پیغمبرانو د رالګل واقع کېدو ته او فائدې دی د فائدې ته او طریق ثبوته و دعین بعض منصبه رسالته او طریقه د ثبوت لري چې د رسالت څنګه ثابت ده او معین طریقه د متعین کول بعض هغه چا چې رسالت ثابت شي فقال نو فرمایل دی وقد ارسل الله تعالی رسلا من البشر الى البشر فليسر الله پاک را لګل دي رسولان د انسانانو انسانان ته یعنی کم چې پیغمبران دي هغه انسانان دي او چاته جلاله کې شي نام سړي انسانان دي خدا د عام خلکو مطابق مبشرین او در سره پر راغلي چې زیری ورکوم کې دي چاته لاهل الايمان والطاعه بالجنه اهل ایمان والتا او طاعت والتا پس سره ولا فائدہ ورکړي د جنت او د ثواب ومنذرین اور علیګل الله پاک د پیغمبران یې رون کې چاله را لاهل الكفر والعصيان کافران لرا او چاله را ګناګاران لرا بس نه یری بالنار دورنا والعقاب ودسنا آدم فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه وإذا دغه چې د نیکانو د لپاره عذاب د ثواب او د بدنام د لپاره عذاب د عقل جنن د لپاره ست طریقه نشته چې عقل دې لاړ شي اگر و ان کان فبانذار دقیق دي او کچه د چاره لپاره یې کنه نو هغه به ډیر لکه دقیق نظر وکړي نه د دې پته لګي نور عام خلکو ته نه لګي پته لا يتيسر الا لواحد بعد وان اسان دي دا خبره مگر د یو د پاره چا ورسه بلې لکه پوه شو مې معنی او دې کې دا خبره موږ وکړلې چې عام خلکو د الله پاک چې کوم را لګل نه هغه انسانان دي خاص خلکو تعالی الله پاک فرشتي را لګل دي کړه پیغمبران ته نه لګي خبره کړه عام خلکو کړه او بل چې لکه څومره چې پیغمبران هغه د انسانانو ته راغلي دي خدا عام خبره ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت د انسانانو او پیریانانو د پر سره عام د ټول لپاره ومبینین للناس او د پیغمبران د لګلو فائدہ ده چې دا پیغمبران واضح کوونکي دي خلقو د لپاره ما هغه څه یحتاجون الیه چې خلق محتاجګي دغه د من امور دنیا او دین او د دنیا په کارونو کې فإنه تعالى خلق الجنة والنار ذکر الله پاک جنت او جهنم دې انده پیدا کړی دي وعد فيها الثواب والعقاب او بايګه ثوابونه او عذابونه پیدا کړی دي وتفاصيل احوال او دغه تفسیرونه الله پاک بیان کړی دي وتقدير طريق الوصول الى الاول او طریقه خود الله پاک طریقه خود در رسیدل دي اولنی د جنت ته والاعتراض عن الثاني او ځان بچ کول د دویم نه د جهنم نه مما لا يستقل بالعقل دا څه خبرې دي چې عقل په دې سره تاب وستل نشي کولای د عذاب ته د عذاب نه بچ کېدو ته عقل جنت نه نشي ویل او دغه شان د نیکۍ د توفیق او دغه شان جنت ته تللو دا ته دغه نشي کولای سره نشي کولای عقل نشي کولای واښوي وکذا خلق الاجسام النافعه والضاره او دا رنګ الله پاک پیدا کړی د جسمونه چې هغه نه پور کوي او د جسمونه الله پاک پیدا کړی دي چې هغه ضرر ورکوي ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتها او نشته د عقلونو د आवाज لپاره مستقلواله چې دا او پیژني چې کومه خبره د انسان لپاره فائدہ مند دي کومه خبره د انسان لپاره د نقصان دي دا نشي کوله چې نشي کوله جو الله پاک دغه پیغمبران علیګي دي لپاره چې خلکو ته واضح کی لکه
خبرې چې دو پرې دغه سره ثابتې په تجربو سره ثابتې او په دې باندې کلونه لګي او په دې باندې چې نن دا ډېر وخت لګي صدیانې لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بزرې د وای باندې الله پاک مخکې ویلي دي چې کم سيزونه ستاسو لپاره فائدہ مند دي هغه خوري دا غي نه فائدہ اخلي کم سيزونه ستاسو لپاره نقصان دي او نو هغه چې دنده تاسو مخوري الګه پوښتنه مې باندې پوره ده بس ته ټایم پوره دا وړو شابه زه ته ختم دی خو تاسو لمر وړو